د هلک کمه موده د بلوغ پر کېدل 12 کاله دي او د انجلۍ کمه موده د بلوغ پر کېدل 9 کاله دي. اخیره موده د بلوغ د دواړو یعنی د هلک اخیره موده د بلوغ او انجلۍ اخیره موده د بلوغ هغه وخت چې کله 15 کاله پوره شي. کله چې انجلۍ هم د 15 کاله سو هلک هم د 15 کاله سو نو پر دواړو باندې لمونځ او روزه فرض ده. اصل مسله دا ده چې کله هلک او انجلۍ د 15 کالو ته ورسېدل نو پر دوی دواړو باندې لمونځ او روزه فرض ده. در مختار و حاشیه ابن عابدین رد المحتار صفحه نمبر 153 جون نمبر 6 نو پر رد المحتار کې داسې لیکلي دي د هلک کمه موده د بالغ کېدل 12 کاله دي یعنی په 12 کاله باندې هلک بالغ کېدلی شي او اخري موده څه ده اخري موده 15 کاله دي د هلک او د انجلۍ کمه موده د بالغ کېدل 9 کاله دي یعنی په 9 کاله باندې د انجلۍ بالغ کېدلی شي او اخري موده د بالغ کېدل 15 کاله دي. نو چې 15 کالو ته د هلک او انجلۍ ورسېدل هغه څه هم په جسم یا په دغه باندې کمزوري په بدن باندې خو بیا هم چې د 15 کالو ته ورسېدل اخري د بلاغت دغه ټیم د 15 کال د هغه هلک د کنجلۍ ده نو چې 15 کالو ته ورسېدل پر دې دواړو باندې هم لمونځ فرض ده او هم روزه پر فرض ده.